أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب د مخکې سردار چې مخکې آیات کې نصارا او د ناجران ته دعوت د مباهله و چې راشئ چې یو بل ته خیري وکړو چې څوک په حق وي نو الله دې هغه کامیاب کړي چې څوک په ناحقه وي هغه دې الله تباه برباد کړي نو دغه مباهلې ته او خیرو ته هغوی جوړ نه شو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا په حقه پیغمبر دی که د ده سره موږ مباهله وکړه مونږ به تباه شو ټیک سي ومنه واپس لاړل نو اوس دعوت دی دوی ته هغه اتفاقي مسلې ته چې کومه د یهودو نصارا او مسلمانانو په منځ کې اتفاقي مسله ده چې هغه یوازې د الله پاک عبادت دی چې په دغه مسله باندې موسی علیه السلام هم راغلی او عیسی علیه السلام هم په دغه مسله باندې راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه مسلې د پرچار د پر راغلی او د الله سره هیڅوک شریک نه جوړوله د الله نه سیوا نور خدایان کارسازان او د شریعت واکداران دا نه جوړوله نو په دې مسله باندې تقریبا دا ټول متفقو نو راشئ په دې باندې عمل وکړئ نو په اول آیات کې دغه مسله ذکر کړي بیا به دو دا دعوه کوله یهودو چې منګه د ابراهیم علیه السلام نوسیو ابراهیم علیه السلام یهودیو نعوذ بالله منها او نصاراو به وي چې موږ د ابراهیم علیه السلام نوسیو د هغه اولاد یو او ابراهیم علیه السلام نصرانیو عیسایو نو په هغې باندې الله پاک رد کوي چې دا تاسو څه خبرې کوئ ابراهیم علیه السلام کله تیر شوی دی او یهودیت او نصرانیت چې کوم دی هغه کله راغلی دی یهودیت او نصرانیت خو د تورات او د انجیل د نزول نه وروستو دا دینونه جوړ شوي دي او ابراهیم علیه السلام خو د تورات نه 1000 کاله مخکې هغه تیر شوی دی او د انجیل د نزول نه د نصرانیت نه 2000 کاله مخکې هغه تیر شوی دی نو هغه په وروستو زمانه کې څنګه هغه یهودي شو نصراني شو مخکې تله مخکې دی او تاسو نسبت هغه ته د وروستنۍ زمانې کوئ د دې نه دا پته لګي چې دا تاریخ هم ډېر اهم دی د ډېرو واقعاتو پته په تاریخ سره لګي سړي ته تاریخ معلوم نه نو بیا خلک هر څه وایي نو تا ته تاریخ معلوم نو ته به ورله جواب ورکړي چې دا خبره غلطه ده دا ته چې کوم خبره یادوي نو دا په دغه سن کې تېره شوې ده او دغه سړی چې کوم دی په دې مخکې سن کې تېر شوی دی نو ته څنګه د په باره کې دا خبره کوي نو تاریخ چې کوم دی د هغې اهمیت معلومیږي نو بیا ورته وایي چې تاسو خو هغه خلق یې چې د کومې خبرې تاسو ته څه لږ ډېر معلومات شته نو په هغې کې تاسو جګړې کوئ نو د هغه خبرې په باره کې ولې جګړې کوئ چې د هغې په باره کې تاسو علم نشته که تاسو د تورات او د انجیل خبره کوئ یا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په باره کې خبره کوئ نو ټیک ده جو هغه تاسو د هغو متبعین یې هغه وخته نږدې او څه نه څه خبرې به تاسو ته معلومې نو ابراهیم علیه السلام خو ډېر مخکې تېر شوی په هغې کې ولې بحثونه کوئ هغه خو د سره تاسو معلومات نشته واحد تاسو ګډه وډه کړې ده په تورات او په انجیل کې تحریف کړی دی د ځانه پکې خبرې چې کوم دی هغه داخلي کړي دي نو رد کوي په دوی باندې تفصیلي چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني و بلکې هغه یو موحد او مسلمانو غاړه ښودونکی او د الله دین ته هغه د مشرکانو نه و مشرکانو به هم دا دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې او موږ د هغه تابعدار یو تاسو څنګه تابعدار یې ابراهیم علیه السلام خو د دې دپاره راغلی و چې د بوتان ټول مات کړي هغه بوت شکر او تاسو 360 بوتان راوړي دي په کعبه کې ایښودي دي نو تاسو د هغه د تابعدارۍ دعوه په څه خوله باندې کوئ دا یوازې په نسبتونو باندې نه کېږي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې و د هغه نوسي و د هغه خپل یو نو موږ به کامیاب یو نه
ابراهیم علیه السلام ته نږدې او زیات حقدار هغه کسان دي په نسبت کې چې کوم کسان د هغه تابعداري کوي که د هغه په زمانه کې او که وروستو زمانه کې. بیا دا پیغمبر آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ده امت هغه کسان چې مؤمنان دي. الله پاک د مؤمنانو دوست دی. نو که څوک نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي نو په اتباع سره به کوي چې زه د هغه تابعدار یم نو ځکه د هغه زما خپل دی او زما پیشوا دی زما مقتدا دی. او چې دغه نه یاسي په نسبونو او په دې باندې کار نه کېږي. یو سړی چې کوم دی هغه د یو پیغمبر زوی دی او چې د هغه خبره نه مني لکه د نوح علیه السلام زوی کنعان نو هلته قرآن کې وایي انه لیس من اهلک دا ستا د اهل نه دی ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای پیغمبر ای نوح علیه السلام دا کنعان چې کوم دی د ستا تابعداري نه کوي چې نه کوي نو دی ستا د اهل نه دی. نو هغه سړی د اهل نه دی هغه سړی خپل دی چې هغه د پیغمبر تابعداري. بیا د دوی سازشونه بیانوي د دې یهودو د اهل کتابو دوی دا غواړي چې دا تاسو د حق دین نه واړئ او دوی د حق دین نه نشي اړولی مګر خپل نفسونه او دوی پوهېږي نه په دې خبره باندې خبردار نه دي. نو بیا ورته زجر دی رټنه ده چې اهل کتابو تاسو ولې د الله په آیتونو باندې کفر کوئ. حال دا دی چې تاسو ګواهان یې په دې خبره باندې چې موږ چې دا کوم کار کوو دا د خدای په دین کې نشته او ولې حق د باطل سره ګډوډوئ حق پټوئ. حال دا دی چې تاسو خو په دې باندې پوهئ چې دا موږ چې څه ویو دا حق نه دی دا باطل خبره ده کوم چې حق دی هغه تاسو پټ کړی دی. نو دوی به تحریف کو په کتابونو کې تورات او انجیل او په دې کې تحریف کړو هغه صحیح شکل کې چې کوم دی خلکو ته نه پیش کول د خپل مرضی مطابق احکامات په کې داخلول هغه به خلکو ته پیش کول. نو قل یا اهل الكتاب تو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه راشي یو کلمې ته سواء بیننا وبینکم چې برابر د زمنګ او تاسو په بینس کې الله نعبد الا الله. هغه کلمه دا خبره ده چې موږ عبادت نه کوو مگر د یو الله ولا نشرک به شیئا موږ به شریک نه جوړو د هغه سره هیڅ څوک نه پیغمبر نه فرشته نه ولی نه جنات نه انسانان هیڅ څوک به د هغه سره شریک نه جوړو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بنسي بعض زمنګ نه بعض نور لرا کارسازان د الله نه سیوا د شریعت جوړونکي ارباب چې کوم دی هغه د رب جمع د رب چې کوم دی هغه تربیت کوونکي پالونکي د هم ویل کېږي او کارساز ته هم ویل کېږي کارساز او چې شریعت او دین جوړوي. نو د دین جوړولو والا یوازې الله دی. دین الله پاک را لېږل دی بل چاته دا اختیار نشته چې هغه دین جوړ کړي. نو تاسو د خپلو مولیانو د پیرانو د هغې نه چې کوم دی کارسازان جوړ کړي دي د هغو نه د شریعت جوړولو والا جوړ کړي دي چې دوی شریعت موږ ته جوړوي. نو دا مه کوئ. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون چې چېرته دوی مخ واړئ نو ته ووایه چې ګواهان شئ چې یقینا موږ مسلمانان یو. تاسو دا خبره ومنئ او که نه منئ دا خبره نو موږ خو دا خبره منو د الله پاک وحدانیت باندې زموږ یقین دی او زموږ دا یقین دی چې د الله پاک سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې او د الله نه سیوا بل هیڅوک دین جوړونکی نشته. نو که دوی مني ودې مني که نه مني نو ته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ مسلمانان چې کوم دی هغه غاړې ښودونکي د الله دین ته موږ یې خو منو. نبي علیه السلام چې کله دا آیت چې کوم دی هغه د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه مخکې تلاوت کو. عدی چې کوم دی د حاتم طایی زوی حاتم طایی مشهور سخي تیر شوی دی عربو کې. نو هغه کافر او دا زوی چې کوم دی بیا مسلمان شو مخکې نصرانیت په دین کې نصرانی و. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم دي خلقو د خپل مولیان او خپل پیران چې کوم دی هغه کارسازان جوړ کړ دي الهای جوړ کړ دي د الله نه سیوا او مسیح ابن مریم هغه ته چې کوم دی خدای وي. نو دی عدی ابن حاتم نبی رسول الله ته چې موږ خپل پیران او مولیانو عبادت نه ده کړې موږ دغه خبره نه ده منلې دغه عبادت خو موږ نه ده کړې دلته الله پاک چې دوی دغه عبادت کوي. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې تاسو ته د مولیان او پیران څخه خبره وکړي نو تاسو په هغې باندې عمل کوئ. مطلب دا دی چې یو شی درته حلال کړي چې دا شی حلال دی تاسو هغې ته حلال وایئ دوی وایي چې تاسو ته وایي چې دا شی حرام دی نو تاسو هغې ته حرام وایئ ویا موږ ورته حرام دی
دغه دی کنه عبادت دي ته وایي کنه چې د خدای په مقابله کې د الله دین کې نه د خدای په نازل کړی شوی کتاب په وحی کې نه او مولا درته وایي چې دا شی حلال دی دا حرام دی ستاسو پیران او پادریان تاسو وایي دا شی حلال دی دا حرام دی په هغې تاسو یقین وکړئ دغه عبادت دی کنه دغه خبره منل دي یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهیم یا اهل کتاب تاسو ولې جګړې کوئ په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التورات والانجیل او نه د نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر وروسته د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ یهودیانو به وي چې ابراهیم علیه السلام یهودي دی نصرانیانو به وي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه نصراني و نو دلته په الله پاک رد کوي چې تاسو ولې د ابراهیم علیه السلام په باره کې جګړې کوئ څوک وایي هغه یهودي او څوک وایي نصراني و یهودیت او نصرانیت خو د تورات او د انجیل ته نزول نه وروسته بیا جوړ شوي دی چې دا یهودي دی دا نصراني دی مخکې خو دا نه او ابراهیم علیه السلام خو 1000 کاله د تورات نه مخکې تېر شوی دی او د انجیل نه 2000 کاله مخکې هغه تللی دی نو هغه څنګه یهودي او نصراني شو افلا تعقلون تاسو کې عقل نشته په خبره باندې نه پوهېږئ ها انتم هؤلاء حاججتم تاسو چې هغه خلق چې تاسو جګړې کوئ فيما لكم به علم هغه څه چې تاسو لپاره په هغې باندې علم دی فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم نو تاسو ولې جګړې کوئ په باره د هغه څه چې تاسو لپاره په هغې باندې علم نه والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پاک پوهه دی تاسو نه پوهېږئ که د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام په باره کې څه خبره کوئ نو خیر هغه خو نږدې زمانه کې او تاسو د هغې د اتباع دعوه کوئ چې موږ موسی علیه السلام تابعدار یو د عیسی علیه السلام نو هغه لا څه ګنجایش پکې شته خو د ابراهیم علیه السلام په باره کې تاسو څنګه بحثونه کوئ خو ډېر مخکې تېر شوی دی تاسو د هغه په باره کې صحیح معلومات او تاسو مسخ کړي دي هغه خو تاسو هر څه چې کوم د تحریف پکې کړی په تورات او په انجیل په دې کې کتابونه تاسو مسخ کړه نو د هغوی په باره کې بیا تاسو دا بحثونه ولې کوئ ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانیا نو ابراهیم علیه السلام یهودی او نه نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما لیکن وہ هغه موحد پاک مسلمان غاړې ښودونکی د الله دین ته وما كان من المشركين هذا مشرکانو نه نو ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه یقینا زیات حقدار د خلقو نه په نسبت سره ابراهیم علیه السلام ته خامخا هغه کسان دي چې هغو تابعداري کوي د ابراهیم علیه السلام وهذا النبي و دا پیغمبر والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړ دی والله ولي المؤمنین الله پاک دوست مؤمنانو دی ابراهیم علیه السلام ته هغه خلق نسبت کوي چې هغه تابعدار دي او دا پیغمبر که خپل نسبت کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې ما د هغه نوسی یم د هغه تابعدار یم نو هغه تابعداري کوي ځکه نسبت کوي یا مسلمانان چې کوم دی د پیغمبر خبره مني دا امتیان چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام په دین باندې روان دي نو که دو دعوا کوي نو دا دعوه صحیح ده ستاسو دا دعوه خو باطله ده غلطه ده ودت طائفة من اهل الكتاب واړي یو ډله د اهل کتابونه لو یضلونکما چې ارمان دی چې تاسو واړئ د خپل دین نه د حق دین نه وما یضلون او دو نشي ګمراه کولی نشي اړولی الا انفسهم مگر نفسونه خپل وما یشعرون او دوی نه پوهېږي دوی دا یهود چې کوم دی نصارا هغو دا کوشش کوي پټ چې دا مسلمانان په څه طریقه باندې د خپل دین نه واوړي مرتد شي لیکن دا کوشش د دوی ناکامه دی کوم چې صحیح مسلمانان دي راسخ العقیده هغو چېرته هم د خپل دین نه نه وړي دوی پوهېږي نه په دې خبره باندې یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې کفر کوئ د الله د آیتونو نه وانتم تشهدون او حال دا دی چې تاسو ګواهان یې د الله آیتونه نه منئ هغې کې تحریف کوئ حال دا دی چې تاسو په دې خبره باندې ګواه یئ چې دا موږ چې څه ویو دا د خدای کتاب نه موږ د ځانه جوړ کړی یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق ای اهل کتاب تاسو ولې ګډوډوئ حق بالباطل د باطل سره وتکتمون الحق او پټوئ حق وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهه یئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا